أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه یوم یجمع اللہ الرسل آغورز چی جمع بکی اللہ تعالی پیغمبران فیقولو نو اللہ تعالی بوئی دے پیغمبرانو تا مازا اجبتم سجواب درکڑے شوی ہوتا استا نو پیغمبران علیہم الصلوات و تسلیمات دوی با میدان محشر کی اللہ تعالی با تپوستے کئی چکل تاسو دعوت ورکو دا خلق جواب اور رد عمل سو یوم یجمع اللہ الرسل ولی سکڑا خانا آغا ورست جمع کئی اللہ تعالی پیغمبران فیقولو نورتبوی مازا اجبتم سجواب درکریشو تاستا کلچ مدعوت ورکو قالون دویبوی لا علم لنا زمونگا حس علم نشتا یعنی تفصیل مونگتا ندے معلوم ذکر دا ہر انڈیویجول متعلق مونگ سنشو گئی دا ہر انڈیویجول متعلق اور دا ہر انڈیویجول پا حوالہ تب وہ یہ قول اللہ انکا انتا علام الغیوب تاکیق سرت پوئے پٹولو انسین او بے خبر خبرو باندے اذا قال اللہ یاد کاغچوئے اللہ تعالی او عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیکا یاد کا نعمت زما تابانے وغلا والدتکا اپمور تابانے از ایتکا زرمات زکمات تائید کرے تو بروح القدس پتائید روح القدس بانے ہولی اسپرٹ جبریل امین روح القدس بانا جبریل امین تو کلم الناس خبر کولے تا خلق سرا فی المادے پسنگو کی تاسم زنگو ہوئی ورکن تو کلم الناس خبر کوئے تا خلق سرا فلم دے پزنگو کے نو ضروری دا کہ عیسیٰ علیہ السلام دے زنگو کے پروتا اگرچہ ہر معصوم دا خلق دا زنگو انتظام کئی خدا محاورہ دا کہ تو کلم الناس فلم دے خبر دے کول خلق سرا پزنگو کے نے معصوم ویلا دا خبر پوزیشن کے نہیں خبر شروع لی تو کلم الناس فلم دے خبر دے کولے خلق سر فلم دے پزنگو کے وکہلن خبر بکے خلق سر پزمانے دا کہولت کے پزمانے دا کہولت کے نڑمبے کو زنگو بانے تفصیل وایو بیا با کہولت گورو سورہ مریم آیت نمبر 46 نواخنا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم تر آیت نمبر 3 شاسلو درس پورے بلکہ وہ درس پورے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم یاد کا کتاب کے واقعات مریم اذ انتبذت من آلیا چکل دایو جانب تشوا من آلیا دفیملی خپلنا مکانا شرقیہ شرقی پلیس تا ایسٹرن طرف تا لڑا کم طرف تا لڑا ایسٹرن طرف تا فاتخذت من دونهم حجابا دی انیسو دے فیملی خپلنا حجابا پردہ یعنی سترگونے پناشوا فاتخذت من دونهم حجابا مانا سترگونے پناشوا فارسلنا الیہا الیگ منگدیتا روحنا روح پل جبریل روح پل مانا جبریل فتمثل لها بشرا سویا ناغا متشکل شدیتا انسان برابر وقو فرشتہ خوراغ ورتا فشکل دے انسان کی قالت نو دے ورتوے انی اعوذ بالرحمن ز پناہ غوالم پر رحمان سرا انی اعوذ بالرحمن پناہ غوالم پر رحمان سرا من کدتانا ذکر ز پردے خزین تو پردے سڑیر سنگ دی تنہا ځای تراله
څنګه دې تنها ځای تراله. حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي لا یخلون احدکم بامرأة اجنبیة الا وثالثهما الشیطان. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کله په تنهایی کې یو اجنبي خدای سره شي نو شیطان فورا التجنب کې جدا موقع ده چې د اخلاص نشي. دیو جن پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام منع کړی دا چې اجنبي زنانه سره په تنهایی کې به نو درېږي نه وکینی ورسره ځکه شیطان له خپل کار کوي. وی فرمایا لا یخلون احدکم بامرأة اجنبیة الا وثالثهما الشیطان. نزان لکیږي نه تنها کیږي یو د تاسو د یو اجنبي خدای سره مگر دریم په دې میاس کې شیطان دې طرف نه دا خدای پمپ کوي او طرف نه سړی پمپ کوي. نو دا شی چونکه د مسلمه اصول او د مسلمه اخلاق خلافو دی وجنه حضرت مریم اعتراض وکړي چې ته خو بیگانه سړی څنګه راځي ما خواته. قالت دی ورته ویلنی اعوذ بالرحمن زپنا غواړم پر رحمان سره من کدتانا ان كنت تقیا کته یریدون کې د الله تعالی نه که د خدای یره دی وی نو باید چې زموږ شیخ رحمه الله فرمایل وی د سرو زرو یو لوی ډیره د سرو زرو یو لوی ډیره چې دا بلډینګ کې شاته پنا کیږي دومره ډیره دا یې ماته حواله کا ما باندې یقین ساته چې زه به نو کم خیانت زه نو کم خیانت وی دا ټول کله ما ته به تور امانت حواله کا مالی اعتبار سره یقین ساته چې زه به نو کم خیانت. حالانکه د شیخ عمر هغه وخت کې او یا کاله صحیح خو وی فرمایل وی خود اجنبی کما سره تنهایی کی شیطان میس کې دی یقین مساته چې شیطان خپل کار نه کوي. یعنی دا شدید احتیاط په حواله خبره کوله. قال انما انا رسول ربک جبریل امین وی خبر دادا زقاصدیم رب کے د پروردگار تا لأحبلکے چی درکم تا غلاما زکیا یولک زکیا پاکیزا. زکیا مانا پاکیزا. قالت دیوی انا یکون لی غلام سرنگ بیماد پارا لکینی بچے ولم یمسسنی بشر حالانکہ ند ٹچکن مالا بشر یو سڑی پنکاح یو سڑی پنکاح ولم اکو بغیان انیم زیو خذ زناکارا و بدکارا. بغیان مانا زناکارا نو مانا دارا چی بچے خو پیدا کی د نارینا او زنانه یو ځای کې دو سره او یو ځای کې دل په دوه طریقو باندې لیجیټیمیټ طریقہ نکاح یا الیجیټیمیټ. نو هغه وی چې ما ته خو چرته د سړی لاسوم نه رارسېدلې نه په لیجیټیمیټ طریقہ نه په الیجیټیمیټ نو دا بچے به څنګه پیدا کیږي. قال جبريل وكذلك اندغرنگی بھئی قال ربک ستا پروردگار ویل دی وعلی حین دا کار ما ته ډیر آسان دی. حین مانا آسان هو علی حین دا ما ته ډیر آسان دی ځکه چې الله تعالی ته هیڅ کار مشکل نشتا. یعنی دا نه چې دا کار ورته آسان دی نو کارونه ورته ګران دي. یعنی دا کار ما ته آسان دی لکه د عادي کارونو. مثلا سره دا وایي چې دا کار ما ته آسان دی څنګه لکه د عادي کارونو. قال ربك وعلي حين ولنجعله آية للناس جزو گزم دا بچے آیتا یو نشانی للناس دا خلق دا پارا ورحمتا منا او اگرزم رحمت دا جانب پلنا نو رحمت پا مانا دا نبی رحمت پا مانا دا پیغمبر چی پیغمبر ہے وکان امرا مقضیا. جبریل امین ورتوئے جستا ریزرویشنز سشے ستا ریزرویشنز دا اوس یوزلیس دي ځکه دا کار خدای فیصله کړی دی چې فیصله کړی دی اٹ هیز ټو بی ډن. دا کار به خامخا کیږي لہذا ستا ریزرویشن په دې لاره کې د معنا نه لري. وکان امرا اددا یو کار مقضیا فیصله شوی فحملته نو حمل واغست مریم د دې بچی حملته حمل واغست مریم د دې بچی او څنګه واغست حمل دا ځای محفوظ ساته او لار سے سورہ تحریم تا. نہیں سورہ تحریم نا اور سورہ تحریم دا تویشتہ میں پارے بالکل آخری آیات تویشتہ میں پارا بالکل آخری آیات
ومریم ابنت عمران التي مریم لور د عمران آغا احسنت فرجا چې هغه محفوظ کړو بدن خپل. فرج خو اصل کې وایي پرایویټ پارت ته بدل ته مراد څه دی؟ بدن. احسنت فرجا چې هغه محفوظ کړو بدن خپل. نو څنګه محفوظ کړو؟ چې کله هم نارینه دا بدن نو ټچ کړي، نه په لیجیټیمیټ طریقه نه په انلیجیټیمیټ. صحیح؟ یعنی دې بدن ته چرته نارینه لاس نو رسېدلی. ومریم ابنت عمران التي احسنت فرجا فنفخنا فيه من روحنا مونږ پکې وه په ګریوان لدې کې. تاسو ګریوان وایي؟ څه وایي؟ ګریوان. فنفخنا فيه ځکه پیغمبر علیه السلام تفسیر کړی فی جیب الدرعها د قمیص په ګریوان کې، د قمیص په ګریوان کې. جبريل مين كان فنفخنا في من روحنا من فكوا پگریوان د کمیس د دیکي فنفخنا في من روحنا وصدقت بكلمات ربها ادي مریم تصدیق کړو د کلمات پروردگار پر او کتبه د کتابونو د الله وکانت من القانتين او وداد تابعدار مخلوق را. قانت معنا تابعدار، مطیع، اوبیډینټ. نو دغه ځای واضح کو چې جبرئیل امین پوکی سره جبرئیل امین څوک تاسو هم پوکی وای بس راځي پوکی وک د دې پرګنسي وشو دا خو د خبره ته وې دا اوس سبق کې دغه چې دا ورته راي په شکل یو سړی هغه ورته زخوا اجنبي خزم ته څنګه ما خاطر راغله هغه ورته ز اجنبي سره نیم انما انا رسول ربک ته خبره یا ساده کنه ذکر مختلفو ځایونو سره چې دا ټول خبره کمباین کړي چې دا ټول خبره جاین ټوګیدر کې. اوس واپس راشي سوره مریم ته. تو ګور سیف الله خان د پر بیا واپس آیت نمبر 1 وګوره سوره مریم ته کوم مائده کې یې سیف الله خان ها سیف الله خان دا مېلې چې کله بس دا ځین د کنفیوز شي کنه شوف دا شو چې په اول واره دای په څنګه شکل سره راځي دا خو دغه خبره اوس دی شو انسان په شکل راځي ته ولې سبق روکی. آیت نمبر 1 فاتخذت من دونهم حجابا دیونس من دونهم د فیملی او د خاندان خپلنا حجابا یو پردیونی ولا یعنی دا څنګه شو څه شو فتمثل لها بشرا فارسلنا الیها ولېګ مونږه د مریم ته روحنا روح پر جبريل روح پر معنا جبريل فتمثل لها متشکل شدیتا بشرا سویا پشان د انسان برابر یو انسان شکل پر طرف. قالت دیوی انی اعوذ بالرحمن منک ویز پناه غواړم پر رحمان سره ملک دتانا ان كنت تقیا کتیریدون کې د خدای نه څنګه یک نبی خزه خاطر لري. قال اغورتوي چې ډونټ وری سبله خانه آیت وګوره انما انا رسول ربک ویز قاصد یم د پروردگار ستا. تاسو قاصد وای پیغام رسان صحیح. انما یا موجوده دور کې ورته انوای سوی ورته انوای ENVOY انوای. قال انما انا رسول ربک ویز رسول د پروردگار ستا اصل پر راغله لاهبلک چې وبخشم تا غلامن یو الک زکیل پاکیزه الک زه د خدای طرف نه راغلم چې تا ته یو پاکیزه الک درکم نو زینه درکم زه د چا طرف نه راغلم خدای طرف نه راغلم. قالت نو دیوی ان لا یکون لی غلام څنګه به ما د پارالک ولم یمسسنی بشر حالانکه مال نه ټچ کړي او نارینا پنکا سره ولم اكو بغیا انیم ز زناکار خذا. نو ما ته خو د نارینا لاس نه رسیدلې نه په لیجیټیمیټ طریقه نه په انلیجیټیمیټ. نو بچي خو پیدا کیږي د نارینا ټچ سره. اوس پوښتنه بل خانه قال نو دور توې کذالک دغه رنګي به څوک نارینه بتا ټچ کوي نه کذالک معنا یعنی کیس بم دغه رنګي څوک نارینه بتا نه ټچ کوي. قال ربک هو علی هین
قال ربک هو علی حین دورت اوئے چستا پروردگار وی هو علی حین دا کار ما تا آسان دے ذکر خدای تا اس سے مشکل نشتا مونږ ته خو بازی کار آسانی او بازی کار مشکل وی ذکر چې مونږ په اسبابو کار کوو مونږ په اسبابو کار کوو نو کله اسباب وافر وی او کله نه اسباب وافر وی او خدای خو کار په اسبابو کوي به اسبابو کوي به اسباب نه خدای به اسبابو کوي نو چې الله به اسبابو کار کوي نه هغه لپاره آسان او ګران هیڅ نشته ولنجعله آیة للناس خدای په موټر سایکل نه کوي صحیح ده نه موټر ته درسته و نه موټر سایکل ته ولنجعله آیة للناس تاسو غواړئ چې بلاګانه ولې ګرځي ده ډیره حالانکه ډیر سفر خو فرید خان کړی دی فرید خان بلا ډرایو کړی نه ولنجعله آیة للناس ابید پارا چوگر دودایا و نشانی للناس خلقو دا پارا ورحمتا من ندابه و نشانی خلقو دا پارا چی اللہ دیتا ہوئی چی بے اسبابو کار کئی اللہ ستا ہوئی بے اسبابو کار کئی ورحمتا مننا اگر دودا بچے رحمت دا جانب پلنا نو رحمت ستا ہوئی پیغمبر ایتا وکان امرا مقضیا اتدا کار فیصله شوی فحملته نو دی پریگننسی واغستر دی بچی او سسره واغستر پریگننسی آغا آیت بیات ساتی فانتبضت بے نو دایو جانب تشوا دی حمل او پریگننسی سرا مکانا قصیا یوزائی لرتا تر اوسا خود صرف د خپل فیملی د نظر نه پناشه هوا اوس چې د پریگننسی واغستر اوس خو کله پرې خو ده اوس څوک کله پرې خو ده چې د دې افټر افیکټ پسې خلک به زما متعلق شوی چې دا پریگننسی چا کنده نو مکان قصیه معنا ډیر لري ځای ته لاړه څه شو ډیر لري ځای ته لاړه هغه ځای ته وایي نظرت سوی ورته نظرت د دې وجه د دې چرچونه نظاریان شته ها نظاریان چرچ دا د عیسی علیه السلام کلی ته منسوب کړي صحیح او کوم ځای چې عیسی علیه السلام پیدا شوی ته بیت اللحم سوی ورته بیت اللحم نو تاسو به کله لیدلی بیت اللحم چرچ دلته په امریکا کې دی لای دی بلبو باندې ټول برابر شي بیت اللحم فاجاءها المخاض او عیسی علیه السلام ته وایي د دې پاکستان کله کله په دې ټي وی باندې راځي کنه نو دوی وایي جیسس اف نظرت دا ډېر وایي جیسس اف نظرت نو نظرت ما دلری نه کتل دي نږدې نه دلری نه کتل دي ځکه د جاردن بالکل شمال مغرب کارنر تلاړه د جاردن کم کارنر ته شمال مغربی کارنر تا نو دا شمال مغربی کارنر یو دور لوی غر دی په نو هغه غر ټاپ ته ختم صحیح نو دې سایډ ته دې طرف ناراضي دریای یرموک سره دریای یرموک در سیریا د غاړه راځي دریای یرموک دې دریای اردن بیا دواړه یو ځای کیږي بیا دواړه یو ځای کیږي دا یو لوی تالاب دی هغه کې یو ځای کیږي دواړه ته تبریه صحیح ورته خلیج تبریه او دا وعلیکم السلام او دا جنگ ډیر لوی چې تبریه په وبو باندې ده څنګه چې چا سره هغه کنټرول کیږي نو بس هغه او بټول دا کنټرول کیږي صحیح نو دریای یرموک راځي اوس دا دریای یرموک ته دا دریای اردن راځي دې ته ځای کیږي دې ځای هغه غر په دې ټاپ باندې زود لري دا دې چې د غرونه دي دا د سیریا علاقه د اوس اسرائیل سره کنټرول کړي ګولان هایټس دا ګولان هایټس د زرخیز علاقه ده او ګولان هایټس ته تللی دي نو صرف په دې وجه نه یو خاص سټریټیک پوینټ ته الته سیریا کنټرول کوي سټریټیک پوینټ ته سیریا کنټرول کوي او مثلا په ټول دنیا کې د اوبو روانه راځي نو دا ځای سره پر نیولای چې دا دریا به دا دریا کنټرول کوي خبره ده کړه اوس دا د دریا اردن دی د دې دریا اردن نه دی خو غرونه دي لوی غرونه دي د یو لوی غر دی دلته نخکاری او د بل غر دی مس کې داسې کینین ونه دي
صحیح نو دغه کینین چې څنګه شروع شین دغه بیلید دی نظرت خبر ځین کې راځي خو تاسو پیسې نه لګولې کو پیسې مله ګولې نو بس څه تمو ټیکټ مې کټه غوښته دې موږ ګولې کلی کو صرف الله خان څنګه فرید خان ته هوا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة راوست دیلا المخاض درد زی سشی ورته وای ها د ډیلیوري کم درد سی وی هغه ته فارسی کې وای درد زی سشی ورته درد زی انګریزي کې ورته سوري نو دې په خاص لفظ دی cramps yes فأجاءها المخاض دا cramp راوستا الى جذع النخلة تنه د خرماو تا د خرماو یو وچه تنه ولاړه د خرماو یو وچه تنه ولاړه نو دا د درد وجراله هغه ته لینینګ وکړه هغه ته فاجاءها المخاض الى جذع النخلة قالت دیوی یا لیتنی کاش کز مت قبل هذا چمړشه مخکې د دې څخه وكنت نسيا منسيا اشرو اوله نا خلاف معمول علماء فرمای درې میاشتې ټوټل فاجاءها المخاض الى جذع النخلة راوست دیل درد زی کرمپس الى جذع النخلة اغتنی د خرماو تا قالت دیوی یا لیتنی کاش کے زمت تو چمړشه قبل هذا مخکر دینا وكنت نسيا منسيا اشوي ظهيره تیرا فارغاټن چې څه هیره تیرا چې چا مې ذکر نه کولې ځکه چې اوس دا بچي ډیلیور کوم چې دا بچي خلکو له جواب څنګه ورکوم اوس د دې د پریګننسي څنګه رااله نو دا کومه وې چې الله تعالی کار کوي بے اسبابو الله تعالی کار کوي بے اسبابو خو په اسبابو دنیا کې هم دغه په خپل پریګننسي بغیر د ټچ د میل سیکس نه بغیر د ټچ د میل سیکس نه نو دې لپاره یو سپیشل لفظ ولکه دې ته وایي پارتینیوجینیسس زوالوجي کې ورته پارتینیوجینیسس PARTHENIO پارتینیو جینیسس GENISIS جینیسس دې عمل ته وایي پارتینیوجینیسس نو الله تعالی دواړه قسم سپرمز دا ډیولپ کی په یو باډي کې الله دواړه قسم سپرمز ډیولپ کی په یو باډي کې the same practice is taking place in insects certain insects هغه کې ته male او female sex نه کوي هغه کې په خپل پارتینوجینیسس باندې بچي پیدا کیږي صحیح نمبر 1 نمبر 2 په plants کې بلاډر plants داسې دي هغه کې کی سیلف پالینیشن SELF POLINATION سیلف پالینیشن نو په انسیکټس کې هم دغه شی د بلا برډز کې هم سیلف پالینیشن کیږي دا مرغابي ده مرغابي په دې مرغابای کله سیلف پالینیشن شروع کیږي میل سیکس میل سره سیکس نه کوي هغه شروع کی سو کی هاور کول شروع کی خو بس فرق دا دی چې هغه هانه بچی نه پیدا کیږي خوراک لپاره خو او کې وي خو کوم بچی چې بغیر کومه هغه چې بغیر د میل د سیکس نه پیدا شي نه هغه نه بچی نه پیدا کیږي ها غاتر سي قچرا صحیح شو نمبر 2 او نمبر 3 سیکسوال ریپروڈکشن وی ورته دا درې مونږه دوسری لیکل نمبر 1 سیلف پالینیشن نمبر 2 پارتینیوجینیسس نمبر 3 sexual reproduction. Now it takes place in certain birds, insects and plants as well. So the same thing happens in the body of Sayyidah Maryam radiyallahu ta'ala anha. فَجَاءَ الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ راوست دیلا المخاض cramps CRAMP مخاض فارسی کې ورته موږ سوال درد زه پښتو کې ورته د لنګون درد سوې ورته د لنګون درد د ټول نه زیات تکلیف دی. فَجَاءَ الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي إِكَاشْ كِذْ مِتُّ قَبْلَ هَذَا چمړشه مخکې د اکرنس نه چې د واقع نه مخکې مړ شوی دی.
وکنت نسیم منسیا اشویز ہیر تیرا فناداها من تحتها ابلم پکی یو متواتر قرأت فناداها من تحتها فناداها من تحتها آواز کدیتا من تحتها دلان دے دینا دلان دے سوکوی ڈیلیوری نباد بچے فناداها من تحتها ابن عباس فرمائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فناداها عیسیٰ من تحتها نیو بورن بیبی نیو بورن بیبی اگر دور اور کوٹے معصوم اگر آواز کو آتا ذکر دا غریب ډیره په وریس کې وار ډېر تکلیف ودل تر بچی ډیلیوری وشو دلته څه وشو د بچی ډیلیوری وشو نو د بچی ډیلیوری یا زنانه هسپتال کې چې په سټیشن باندې دغه څه پرته او په کلو کې چې ویني هغه بیا داسي دغه سی نو د بچی ډیلیوری وشي نو دا ډیلیوری دغه څه شو بچی تل لاندې پروت ادا غریبه یو طرف ته خو هغه د ډیلیوری هغه درد د لنګونه غدر او بل طرف ته د ذهني ټینشن چې د خلک وسوي صحیح نو عیسی علیه السلام ورته आवाज ورکړ صحیح شو عیسی علیه السلام ورته आवाज ورکړ and in such like situation you have to have some indication supernaturally or metaphysically صحیح it will make you satisfied that's all story Saif Allah Khana in such like situation you need some indication supernaturally or metaphysically it can satisfy you because physical satisfaction will never work. Yo aam banda ka taala soram hausala jodai. He wants to encourage you. It will never work. But if you will see something supernaturally, yes, it may have protected. Say, da kala kala sare dear disturb me. Asa khawani khub guri. Supernaturally. Huh? Yes, he sees something in his dream, so he becomes satisfied with. Oh, da khu dream no. Da khu so. Da khu wisha wa hakikat. فناداها من تحتها آواز کدیتا دی نیو بورن بیبی من تحتها دلان دے دینا اللہ تحزنی چی فکر من کے گما ڈونٹ وری قد جعل ربک now at that time she was in need of certain things number one جسوں کی encourage کی satisfaction number two psychological relief. And number two, she was in need of some soft drinking water, which was not available there. Ubanevi. Landi yo khwaru which? Tas khwaru ivar? Walo. Yes, walo. Walo chivina ka lagya. Da sekundi biyo. Da khwar chivida lag. Khurur. Farakundi. Munga ta khwaru ivar. سچے نہ ڈمبکا ہے نا بہی کی پکی خوچو صحیح سے ندی تو اوبه پکاروي هغه خړ یو زمانہ کې خوبوي پکې اوبه خو دغه خوچو صحیح نو دا بل سټیسفیکشن چې اعلی په سډن هغه خړ ورته تام شو هغه بیا وبروانه شي صحیح that was another indication قد جعل ربک تاکہ سرا گرزول پروردگار تا تخت کے لاندستانا سرین یووالو تلغون دے لاندے لڑشا دلتا والکی اوبر وانشی دی حالانکہ دیتا that was known to Maryam that there is no water in that water there is no water in that water the over satisfaction وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِزْعِ النَّخْلَةِ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِزْعِ النَّخْلَةِ هَزَّ يَهُزُّ هُزِّي وَهُشِّي وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِزْعِ النَّخْلَةِ أَوْ وُشَنَوَا وُسَنْدَوَا تاسوي ورته سندول وَهُزِّي إِلَيْكِ دا یو بل satisfaction a third one otherwise that was a dry trunk of that palm tree she was leaning to دې چې تکیا والا کوم لرګی دا هغه لرګی سو وچ څنګه لګیو وچ نو الله تعالی ورته وی چې دا یو دریم سټیسفیکشن دی او دریم انډیکیشن دی چې ګورای چې خجوره وشي خرما پکې وشي سوشي خرما پکې وشي وَهُزِّي إِلَيْكِ أَوْ وَسَنْدَوَا أَوْ وَشَنَوَا ځان طرف ته بِجِزْعِ النَّخْلَةِ دا dry trunk of that palm tree دا وچ لرګي یا وچ تنه د خرماو تساقط علیکی راو بغرزی تابانے رتبن جنین تازہ خرما جنین مانا فریش
رطبا جنيا تازا فرش خرماوي فكلي نخرا من الرطب ده خرماونا واشربي اوسكا من السري ده ولينا وقري عينا اي خوسترگي افرحي بولدك افرحي بولدك خوشيگا فبچي خپل فإما ترين لا كتويني من البشر انساناننا احدا سوكم نو یقینا باغتانا تپوس کی انا لکی هذا دا بچے چرتا فقولی طاقت وایا انی نظرت للرحمن صوما ما پلج کردے دا پروردگار دا پارا صوما روزا عن الکلام قرنی یخی کستر یخبلی ترین کبوینی تا فإما ترین لا کچر اوینی تا من البشر د انساناننا خدن یو کس فقولی نورتوایا انی نظرتو ما پلچ کرد رحمان د پارا صومن عن الکلام صومن عن الکلام روزہ د خبرنا کم روزہ میں د خبرنا او دا شریعت د یهودو دا تولیکا دا شریعت د یهودو A pledge regarding fasting included automatically not to speak. کہ روزے ہی خبریں بن کے صرف دانا چی جائز بکے ناجائز بن کے دا قانون داو چیز سے بن کے اور خبریں بن کے ہاں دا اس سے فإما ترين من البشر أحدا فقولي نوايا إني نذرت للرحمن صوما چه ما پلچ کرے دے رحمان دے پارا صوما روزہ فلن اکلم اليوم ہرگز دے خبرن کئی ما سرن رضی انسیا یو انسان فاتت به قومها تحملو فاتت به دے راوست دا بچے قوما قوم فلتا تحملو فی حجرها تحمله فی حجرها پغیش کی راغستو تصغیر رہے ہوئے پغیش کی راغستو قالو تو یا مریم او مریم انا لکی هذا چرتن دیتا یا قالو یا مریم دیورتوی او مریم لقد جیتے تاکی سرطان راتر کردے شیئن یو عمل یا یو سسفرین ذافریت عظیمت دا فیبریکیشن دے That fabrication, in a sense that you are not a married woman. So it means this is illegitimate. Data firiyawai. Kadhibatun azimatun. Kadhibatun azimatun. Dalui drug di dalui gandhi chartan rawla. Ya ukhta Harun o khord Harun. Lam yakul laha ayyu akhin bi ismi Harun. Panama da Harun da di iso kuror no. Wa Harun kana rajulan taqiyan. Kana rajulan taqiyan yuskara ismu fi misli hadhihi al-mawaqi. پدا سے مواقع با داغنو مغسطه شه تو خود عمر پاکیزه خود بے لکه هارون چه سور پاکیزه ده تو خود عمر پاکیزه لکه ده هارون خور چیه یا اخت هارون او خور ده هارون ما کانا بوک امرأ سو انو پلاستا امرأ سو ان صلید ناکار عمل وما کانت امکی انو مورستا بغیا زناکارا و ناکارا خضا. So your genes are not that bad. ستا جینس خود عمره ناکاره نه دي نه د پلار طرف نه او نه د مور طرف نه دا تا ولې داسې عمل وکړ ستا جینس خود عمره ناکاره نه دي ځکه جینز it has its own effects لري که نه لري زمونږ په وطن کې ضرب المثل دی ستاسو وطن کې شته که نشته د واده په حواله د څه په حواله د واده په حواله مونږ اصیله ښځه کول ګران دي اصیله ښځه اصیله معنی چې د ښه جینز دی د ښه خاندان خلک څه شي نو وایي چې اصیله ښځه کول ګران دي خو ساتل آسان دي یعنی دا په مشکلو کې در سره هم وخت تېروي دا سره تکلیفونو کې هم وخت تېروي پرده به دې ساتي حیا به دې ساتي صحیح او بیا ورپسې وایي چې د کمسلې ښځې کول آسان دي هغه بس ورسره ډایرکټ خبره کوي دا دوا ده د کمسلې ښځې کول آسان دي خو ساتل ډېر ګران دي لوی عذاب دی که څنګه چې شو دا ګوره تاسو ډېر مختصر کړی دی یا اخت هارون او حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ چې د هر انډیویجول
مزاج یعنی طبیعت د دوه سيزونو کمبینیشن دی. دا ولیکئ هر انډیویډوال هر فرد د مزاج کمبینیشن د څه شی نه دی؟ د دوه شی نه. نمبر اول جینز، یعنی زما کوم طبیعت چې دی زما مزاج. Genes has its own effects there in my nature, from father side and from mother side both. نو دا خو زما او د نور رونو خویندو ما سره کامن دي. د طبیعت دغه سچ ده، دا زما او د نور رونو خویندو کامن ده، ځکه جینز یو دي. صحیح ده که صحیح نه؟ صحیح شو. یعنی ما کې بس خوینه د پلار د خانداني سره کې د مور د خاندان او دغه زما رونو خویندو کې هم دا جینز والا دي. خو دویم هغه بیا د ماحول circumstances یا atmosphere. Circumstances and atmosphere. So the combination of these both will make the nature of an individual. Genes and circumstances. اور the circumstances of the ماحول په حواله باندې بیا رور کې هم فرق وي. څه کې فرق وي؟ رور کې هم فرق دي. جینز تر حد پر خدای یو شای، خدای ماحول تر حد یو ته یو ماحول ملو شي بل ماحول ملو شي بیا الته فرق. صحیح ده فلا خانه دا ګوره د عقل ډکې خبرې دي. ما کان ابوک امرا سوئل نو پلاس تا سڑے دنا کارا وما کانت امک نو مورتا بغیان ناکارا خدا زناکارا. بغی مانا زناکار. اوس دې ته خو الله تعالی ویلو چې تاسو انسان دنه تاسو کې تور سره بالکل ډسکشن وکړه. Even though if they will ask you, so don't respond, don't answer any question of them. Say, you should tell them that you should ask this newborn baby. چې تاسو نه څوک تاسو کې څور څه کاوه باندې معصوم نه تاسو ته فاشارت الیه دې اشاره وکړه عیسی علیه السلام ته. قالو نا وی ورته وې کیف نکلمو څنګه مون خبره وکړو من کان غچا سره چې دې فلم دې پکړل کې سبیان معصوم. any newborn baby in cradle, how can you speak to? What are you talking about? Are you crazy? استاد دماغ کار کوي په خانه څه ورته دې معصوم سره لا کریډل کې دې غنټه او 2 غنټه او پیدا شوی دی سره خبرې نو هغه خو عیسی علیه السلام ایڈریس نه کړ. they never asked عیسی علیه السلام the new born baby, but he himself started delivering a speech. صحیح. عیسی علیه السلام په خبره شروع وکړه. څه شروع وکړ؟ یو سپیچ شروع وکړ. قال انی عبد الله و انی عبد الله زبند الله یم. انی عبد الله زه بنده د الله یم. او صرف دانے چې بنده د الله یم. بنده د الله خو everyone is a slave of Allah subhanahu wa ta'ala. Maybe he is a legitimate son or illegitimate. Maybe he is a legitimate son or illegitimate. آتانی الکتاب اللہ تعالی آتانی الکتاب دا فعل ماضی دا past tense. خدای ما ته کتاب را کړل دي mean it is already decided. آتانی الکتاب اللہ ما تا کتاب را کرے دے وجالنی نبی اگر زولے دے مالا پیغمبر وجالنی مبارکن اگر زولے دے مالا دی blessed one and the blessed one. اینما کنتو کمزائے چومی مز واوسانی بالصلاۃ او اللہ تعالی ما تا حکم کرے دے بالصلاۃ پمانز بدنی عبادت العبادات البدنیہ والزکاۃ العبادات المالیہ او پمالی عبادت ما دمتو حیان چسو پوری جوندے و برن حکم کردے ما تا برن ان اکون برن چی یمز احسان کرن کی بوالدتی دمور پر سرا ولم یجعلنی او اللہ ندگزور ما لا جبارن سخت مزاجا. جبار مانا سخت طبیعتا. عیسیٰ علیہ السلام دیر نرم مزاج لگا. عیسیٰ علیہ السلام دیر نرم مزاج. کانا یبتسم دائما. he was meeting everyone with a smiling face. عیسی علیہ السلام او دغه وجوه دغه خالد زوی دی حضرت یحیی. دغه خالد زوی دی فرست کدن دی سیدنا یحیی علیہ الصلوۃ والسلام. هغه ډیر سنجیده او سیریس سره زکریا علیہ السلام زوی. هغه ډیر هر وخت سیریس. That's also a good stuff.
to be serious. عیسی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځل راغی هغه ملاقات لا نو عیسی علیہ السلام خو مزاج دا چې څنګه به چا سره سترګې ملاو شي نو خندل به نه چې څنګه حال تر ادن نشه نو وی خندل چې څنګه ادن نشه نو وی اوس دلته خو د مزاج فرق دا مزاج یو شانو دا مزاج بل شنو عیسی یحیی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې مخامخ خندل یحیی علیہ الصلوۃ والسلام ورته یا عیسی مالی اراک لاهیا کانک آمن مالی اراک لاهیا کانک آمن زدا تا په دې یوزلیس خبره باندې اولې هر وخت ګورم یعنی چې څوک ملاوي خان دې لکه ته چې د الله د عذاب بالکل بے خوف شوه اس نه یریږي د الله د عذاب نه دا اولې خندېږي هر وخت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ورته جواب ورکړ ویا یحیی مالی اراک عابسا کانک عائس مالی اراک عابسا زته هر وخت ولې داسې په دې ټینشن کې وینم چې تار وخت دغه ناس ته کانک عائس لکه ته چې د خدای رحمت ته بالکل نه امید شې صحیح او دواړه کلمات بهترین کلمات صحیح اوس دواړه بیا دا فیصله وکړه چې let's wait for a wahi by Allah subhanahu wa ta'ala to verify either my saying or your saying. Which one is the best one? چې کومه خبره ما والا او کتا والا نو جبريل امين راغی او دواړو ته خبر را یقول الله عز وجل احبكما الى الله احسنكما اخلاقا وكلاكما على خلق خير. صحیح دی خدای ته زیات محبوب په تاسو دواړو کې هغه دی چې دا هغه اخلاق ډیر بهترین وي دا تاسو دواړو خو چې دا بهترین خو دی sometimes you need that one and sometimes you need this one پیغمبر کو قال إني عبد الله آتاني الكتاب آرا کڑے ماتا کتاب وجعلنی نبیا اگر زور دے مالا پیغمبر وجعلنی مبارکا اگر زور دے مالا مبارک واوسانی بسعینما کنتو کمزائی چے مزو واوسانی حکم کڑے دے ماتا بسلاتے دمانز یاد بدنی عبادت والزکاة ادمالی عبادت ما دمتو حیان سو پور چیمز جوندے وبرم بوالدتے او اللہ حکم کرے ما تد احسان کولو بوالدتی د مور خپل سره ولم یجعلنی انے دگرزور مالا جبارا شقیا سخت مزاجا بدبختا والسلام علی سلام دیما بان پاور جلتو چیز پیدا کرشے و یوم اموتو پاور چمڑے گمبا و یوم ابعث حیا پاور سپورت کول بشم بیا جوندے ذالکا. Now, this all speech delivered by Isa alayhi salatu wasalam, he never claimed to be Lord, or a part of Lord, or a son of Lord, or a partner of Lord. They taqreer ki, Isa alayhi salatu wasalam chirta wei chis khudai, dai is son of God, dai is khudai partner, dai is khudai part hai. Allah Ta'ala farmai data chisu ko ta Lord waai, so ko ta khudai partner waai. سو کرته خدای پاک وای سو کرته سن اف گاډ وای چې دا تصور تاسو کوم ځای نه غوښتل هغه دا نه کلیم کړي هغه دا خبره نه کلیم کړي زموږ په وطن کې ضرب المثل مدعی سست او گواه چست مدعی سست او گواه چست نبی صلی الله علیه وسلم په دا داونه لري امنون کې ټول لګي سو کوئی خدای دی سو کوئی د خدای زوی دی سو کوئی د خدای پاک دی سو کوئی د خدای پاک دی نو الله تعالی وای بس عیسی هم دغه چې دا په خپل کوم کلیم کوي. Isa is that one what he claimed for himself, nothing more than that. ذلك عيسى ابن مريم انتقد عيسى ابن مريم قول الحق الذي يقول قول الحق اغا خبر کئی رشتون خبرہ اللذی اغا رشتون خبرہ فیم ترون چپاگے کے خلق شک کئی ما کان للہ تصور نشت خدای دا پارا یتخذ من ولدن چونی سیزان دا پارا بچے سبحانا پاکی دا اللہ تعالی خدای تا دا بچی ضرورت سدے خدای تا دا بچی ضرورت ذکر بچے پا دو مقاصد سڑے غواری دغل تولی کا سیف اللہ خانہ چی بچے غواری سڑے پا دو مقاصدو اول دا چې جنریشن یې کیریان شي چې چلو شي چې نسل رواني بچی سره پر رواني چې نسل رواني نمبر اول او نمبر دویم to have a support for his father when he will become aged, not to be in a nursing home. And Allah subhanahu wa ta'ala doesn't need neither nasl and nor any support. ما كان لله ان يتخذ من ولد
سبحانا پاکی دا اللہ تعالی. You need your son to help you because sometimes you can't do something yourself. So you have to seek his help. As far as the case of Allah is concerned, he doesn't want anybody to help him. Why? إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونَ. وہ physical دنیا کی کار نہ کئی. So physical sources اور resources بانے کار نہ کئی. آپ کو آرڈر کی be and that is. اذا قضى امرا کلچ فیصلو کی دیو کار فإنما خبر دادا یقول له ویغکاتا کن موجود شا فیکونو کن موجودا فیکونو. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي. This is also a part of the speech of Jesus. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ. عطا کی سرا اللہ تعالی رب زما عرب ستاسو دے فابدو بندگی دا اللہ کئی. هذا صراط مستقیم دانے غلار دا. فاختلف الاحزاب من بین. اختلاف کو الاحزاب كلها. الاحزاب طول ڈلو اٹولو گروپونو اختلاف کا باب دا عیسیٰ علیہ السلام کے یہودیان ہوئے. فقالت اليهود دولی کے چھے اختلاف تے رضی یہودیان ہوئے چھے قد ولد لیوسف النجار بالزنا معاذ اللہ. یہودیان ہوئے چھے دے یوسف النجار illegitimate زوئے دے. یوسف النجار illegitimate زوئے دے. یوسف النجار داد حضرت مریم دا خالہ خاوندو. کان زوجا لخالت مریم. کان زوجا لخالت مریم. And he was taking care of Maryam. He was taking care of Maryam. نو چې بچے پیدا شه نو یهودیانو خنزیرانو وی دا د یوسف النجار illegitimate وی دی. وقال طائفة من النصارى. یوی طائفی دا عیسائیان ہوئی انہو ابن اللہ چلے دا خدای زوی دے. وقالت طائفة اخرى بلی ڈلی ہوئی ثالث ثلاثہ he is a part of God. he is a part of God. دا دا خدای جز دے. وقالت طائفة اخرى هو اللہ نفسه. اور درے میں ڈلے پکے ہوئے کہ بل خدای نشتا. خدای د عیسیٰ شکل کی دنیا تر آگلے. خدای د عیسیٰ شکل کی دنیا تر آگلے اور دی وجہ ان ہیبیچول او ان یونیول طریقے سر آگلے. ہیبیچول یا یونیول طریقے سر انسان چرائی دنیا تا خپلار او مور نکاح کئی اور بیاغینہ پیدا کی گی. دلتا خو نکاح میں نشتا بلکہ ٹچ نشتا. ہیومن ٹچ نشتا. میل ٹچ نشتا. نو دا خدای راگلے د عیسیٰ پر شکل باندے. او اللہ تعالیٰ وی وقال اللہ عز وجل وبه نعتقد یا وفیه نعتقد انه خلق من غیر اب چدے بغیر د پلار پیدا دے. واپس بل سبق تا اس بردغ ایت مفہوم سے فلخانہ. اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم پا وقت چوبو اللہ تعالیٰ چو عیسی زید مریم اذکر نعمت یاد کا نعمت زما پتابان لے وغلا والدتک. سفلخانه تولید نم زما په خیال د دې لیم په زمانه ډیره شوې ده. او ذکر نعمت یاد کا نعمت زما غلے کا تابانے وغلا والدتک اپ والدستا بانے اذ ایتک تمام ایت کرے بروح القدس پر روح القدس بانے جبریل بانے. تکلم الناس کنت تکلم الناس تا خبر کول خلق سرا فی المہد فی الصغر. فی المہد فی الصغر اور کوٹوالی کی. وکالا اس زمانہ دا کہولت دا شروع کی بعد الاربعین وزمن الکہولہ یبدأ بعد الاربعین سلویخت کارو بعد شروع کی. ندرانتے وہ مسئلہ لکھا لما رفع عیسیٰ علیہ السلام الى السماء فکان ابن 33 سنہ. عیسیٰ علیہ السلام سے کہا خدا اسمان تو اچھا تو در شکالو. امام مسلم حدیث نقل کرے سینزل فیکم ابن مریم وهو ابن 33. پیغمبر علیہ السلام فرمائی كما رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم سينزل فيكم ابن مريم ابن 33. The delivery shukar Zwan bhai ki wapas baraji. Why? Because changes are not taking place there beyond space and time. Beyond
Space and time, no change will take place. नहीं सारे तरह से राजी संग जुबान भाई हिना भी नहीं लगोली ځکه چې وشتان سپین شوي نه دي نه به نوي غاښونه لګولي because still he has the same teeth and the same black hair and the same body. A young man of 33 years. صحیح. उस हदीस के नबी पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई फयमकुसु फिल अर्द 45 सना नو لیکل له 15 کال زمکه کې تیرې سوره کاله اوس دا 15 کاله یا انکلوډینګ 33 یا ایکسکلوډینګ 33 either including 33 or excluding 33. So anyhow, it means that he will remain in this world after 40 years of age. And that is kahula. That is kahula. Maturity. That's the age of maturity. Even though every messenger is given maturity right after his birth. وَآتَيْنَاهُ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّ بِهِ عَالِمِينَ. And we had given Ibrahim his rushd and maturity and understanding of a man min qablu, before his bulugh and attaining the age of puberty. نگویا دیکھیں اشارہ ہے وفيه اشارة الى نزول عيسى عليه الصلاة والسلام. دا یو لفظ دے وکہلن سچے وکہلن دیکھ اللہ تعالی دا خبرہ میسج منتراک کہ دے بیا دنیا ترالی he will have a second return. He will have a second return. وَإِذَا عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَيَا كَغَچما تعلیم در کڑو تا تے کتاب والحکمت اد حکمت. حکمت مانا wisdom معاملہ فہمی. والتورات د تورات والانجیل واستخلقوا آیات کا آغا تخلقوا تصوروا. تخلق مانا تصوروا کتاب مشکل کول مصور کول بدے بنتوین د خٹنا کہ ہیئت تیرے مثل ہیئت الطیر پشان د شکل د مارغو. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بتا سے خطر آواغستا كان يأخذ الطين ويصنع منه الطير فكان ينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. ده سبب كيف بقوا أسبب والزنا. صحيح كانت موجودة لسيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. صحيح شرشا ما بخير ما شومان بردر جبتير ديرو دارو شبابا مرغيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن زمنا وذكرنا بالقرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وسمعنا وتوعنا على الوعنا النهار فالله خير حافظا وارحم الراحمين.